الله کدا الله خو خشوي وي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ګرځولې وي تاسو لا یو جماعت په توحید باندې ټول به مسلمانان وي او اس تکلیف بنوي او نو په پیغمبرانو باندې دونه سختۍ تیرې دي او نو په حق پرستو دونه سختۍ تیرې دي ولكن يذل من يشاء لیکن گمراہ کہ اللہ چاہتا دا اللہ خو خشی ویہدی من یشاء او خون کئی چاہتا چی دا اللہ خو خشی ولتسألن عما کنتم تعملون او خام خواہ تپوس بکی دیشی تاسونا دا آگے چی وی تاسو دنیا کی کولا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم ولا تتخذوا ایمانکم منی سی تاسو خپل قسمون لرا دخلن سبب د دوکې بینکم په خپل منځ کې دوکې لپاره قسمونه مه کوئ او د دوکې لپاره یو بل ته قسمونه مه خورئ فتزل قدم بعد ثبوتها پس وبخویږي قدمونه ستاسو قدمون یعنی قدمکم اقدامکم وبخویږي قدمونه ستاسو بعد ثبوتها پس تکل کولو د دې قدمونو دا قدمونه کلک قدمونه دا بستاسو راستی شي او به خویږي وتذوق السوء او سکیبا تاسو بدای لرا بما صدقتم عن سبیل الله وصوب داګی باندې تاسو بندول کړي د خلکو د لارې د الله نه ولکم عذاب عظیم تاسو لپاره باندې لوی عذاب ته الله سره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا مو غره کوي تاسو بعهد الله په وعدو د الله باندې لګي پیسې د دنیا چې الله سره کوه وعده کړی دا ماته کوي او د دنیا پیسې پیوالي دا کار باندې کوي انما عند الله وخير لكم ان كنتم تعلمون انما عند الله خامخا پریزا الله باندې چې سدي هو خیر لکم دا تاسو لپاره ډېر غوره دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ما عندکم ينفدو وما عند الله باق هغه چې تاسو سره دي ختمیدونکي دي تاسو سره چې سم دي ته په خپله ختمیدونکي نو ستا په لاس کې څه به خود ختمیږي وما عند الله باق او هغه چې د الله سره کما باقیات الصالحات دي هغه به باقی پاتې وي هغې نتایج به پاتې وي ولنجزین الذین صبروا اجرهم او خامخا بدل به ورکو منګه آی کسان ته چې صبر کړی دی اجرهم مزدوري د دوی باحسن ما كانوا يعملون په ډېر بهتر هغه چې دوی د هغې عمل کو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن اگر څوک چې عمل کی نیک عمل صالح ما ترجمه مخکې کړې ده چې عمل صالح دې ته ویل کېږي چې ما صوغه شرع د بیضاوي په حواله ما تاسو ته دې قرآن مجید په سر کې ترجمه کړې ده من ذکر نارینه وکي دا نیکي او انثی او که زنانې وکي وهو مؤمن او بشرطې کې چې مؤمني ځکه چې نیکي او بدي اله کارمت کیږي چې سړی کی ایمانی او چې ایمان نه وي ونې کی په کار نه راځي فلنحيينه حیاتا طیبه پس خدغه جون به ورکو منګه دتا خامخا حیاتا طیبه بهترین زندگی بدله منګه ورکو څنګه بهترین زندگی خدا چین او د آرام زندگی و حلال روزی به وله ورکو او په حلال روزی باندې به قانی کو صابر به کو عیس پروا به نه دقل صحابه و شان خبا ملاو شو که معمولی به ملاو شو بیا خورا خجامه به ملاو شو که بیکاره و ملاو شو ابیا گستله او به تکلف زندگی به نور حیات طیبه چې پورا خوشحالی پای کې حاصل شي او پای کې د غم بویم بیانې نو دا قسم زندگی با مومنانو ته الله په قیامت کې ورکوي
ډیره اعلی زندگی او ډیره د بیغمۍ زندگی چې په هغه زندگی کې به همیشه حیاتی مرگ بنی، صحت بی بیماری بنی، ځوانی بی بڑاپا بنی. دا زندگی بس صرف په جنت کې الله مومنانو ته ورکوي. ولنجزینهما او خامخا بدله بدر کتا بدله ورکو منگا دیتا اجرهم مزوری دوی بی احسن ما کانو یعملون. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کلاچی للی قرآن لرا دا قرآن دلستلو ارادو کی نو فاستعذ بالله پناہ حاصل کا پا اللہ باندې شیطان رٹھل شیبینا. دا کارزک کوا چې قرآن وائی نو شیطان راضی او دا قرآن دا تلاوت پا وقت کستا پڑھ کے با نوری نوری خبری آجی. نو دی وجنا پا اللہ رب العزت بانی ردنا پناہ حاصل کا چې دغه جواهرات او دغه ملغلری راټولې او شیطان درته پکې وسوسې نه اچوي. پیږی پرې باندې موږ خو کله پکې ود کېږو او کله پکې ریخېږو او کله پکې په خېټه هم دړ شي، په یو طرف اوړو کله په بل طرف باندې اوړو. دا موږ پرې قرآن پوهېږو نه والله که موږ پرې پوه شو کله په ډډه به مو وانه وړئ. داسې به ورته به یاد غوږونه تکۍ کړي که نه چې بې د دې نه باندې ګزاره نه کېږي بغیر دې. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون. یقینا دا ابلیس چې دی نشته د لپاره غلبه په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړی او وی په خپل پروردګار باندې اعتماد کوونکي. انما سلطانه خامخا غلبه د شیطان علی الذین یتولونه دا په هغه کسان دا چې وروړي شیطان ته. دیپ کردی کی بخپل بانی دا خارخ لگیدلی دا شیطانی نو آغا چه شیطان تا سوک وروڑی شیطان پا آغا بانی خباڑی او شیطان پا آغا بانی غلبہ حاصلی او شیطان پا آغا بانی خبال سلطان دا باسا کئی. مومن دا مومن پا مقابلہ کے شیطان لیس بشئین دی او که مومن زان او پی جند او والذین هم به مشرکون او آغا کسان والذین آغا کسان دوکا کئی او پا کسانو مانی سلطان دا ابلیس رازی هم به مشرکون چی پری ابلیس بانی شریکا. ان سے مطلب اید اللہ سرا دا ابلیس شریک ان کے کم چی خلق چی ابلیس اللہ سے شریکی پاگی بانی داگی سلطان دے. سوک چی شیطان طرف تا وروڑی او شیطانی ڈالی تا وروڑی پاگی بانی دا شیطان غلب راجی. وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَاتِنَا کله چې بدل کو منگا یو آیات په زید بل آیات باندې یعنی نسخو کو منگا یو حکم الله را لګلی نو ما تاسو ته نسخه ترجمه کړې وا چې نسخه خلیکلو ته وایي او یو شی د ذهن لرکولو ته وایي. خو د نسخه شرعي معنی ما تاسو ته کړې وا چې حکمی رفع د حکم شرعی متقدم دا په حکم شرعی متأخر سره. مخکې حکم بدل شو او داغی په ځای باندې الله نوی حکم بل راو. اوس د دې داسې مثال دی چې دا پخواني ډاکټران چې وو نو دوی به ستا داسې علاج به کوو، علاج به په تدریج کو. په تدریج اول به یو نسخه در کړله به طور مثال د سړي به تبه وه نو تبې علاج به یې له مخکې نو تبې ګولۍ بیا ورکړې چې هلکه 3 ورځې به دا نسخه ته استعماله وخه. خدای ورته نه ویل چې ته 3 ورځې استعماله هلکه دا نسخه استعمال کړه زه به بیا ګورم. نو چې په 3 ورځ راشي نو بس تبه خو لرې شوي خو نور ټوخې موخې خوا دې خوا پاتې نو هغه نسخه بدله کړي. نو طبیب د بیمار خیال راغی چې که سره طبیب او ډاکټر زما په دې بیمارۍ مخکې نو پوه شوی ځکه نسخه بدله کړه او ډاکټر چې کوم دی پوه چې دا نسخه دې دپاره 3 ورځې په کار ده او 3 ورځې بعد به دا بندوي او نوې نسخه به درته زه شروع کوم. دقسې مثال د نسخې دی چې الله رب العزت دا حکم را لېږلی و خاص ټیم دپاره را لېږلی چې
چې هغه ټیم پوره شو الله خلکو ته ویلي نو بدل کی د دې وجې نه چې نبي علیه السلام کله به نسخه وشوه نو مشرکانو ویل چې اوی مونږ چې ویل چې دا رضان سازی او دی پر خپله خبره کې مستورب دی هم لیده یو ورځ ملګرو ته یوې خبرې حکم کوي او بله ورځ راځي ملګرو ته د خبرې بل حکم کوي یو ورځ راځي وایي دا کار وکړئ بله ورځ وایي دا کار مه کوئ والله اعلم بما ينزله الله خواکب دے پاگی چی اللہ سے نازلی قالو وی مشرکان انما انت مفتر تا دروغ تڑی دروغ وائی نن یو خبر کے صحاب اللہ خبر کے بل اکثرهم لا یعلمون اللہ وی پرید دا بی وقفا اکثر پدے کی جاہلان دی نپوئی گی قلت وایا نزله روح القدس من ربک بالحق وایا دا نازلی دی قرآن لرا روح القدس یعنی جبریل من ربک جانب درفستانا بالحق پی وزد حق سرا سر پارا لیثبت الذین آمنوا چکلک کی اللہ کسان لرچ مومنان دی وہدن ہدا دا کتاب و ہدایت و بشرا و زیر دیر مسلمانان دو پارا ولقد نعلم انہم یقولون اللہ و یقیناً منگا پوئیگو چی انہم نا مشرکان یقولون وائی استاپ بارکی سوائی انما یعلمه بشر خامخا تعلیم ورکڑے دی محمد تا یو انسانو دا مروی پا خواہ کیوا جبر نمی یو سڑے کے ناستا چی آگا پا جاہلیت کی نصرانی شویو یعنی پیرنگی شویو نو شک نشتا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو مشرکانو سنا سپاستا نکولا کنا نو دا سی خلقو چی پا مخکنو دینونو باندیو داگی خواتا با خود ورطا داگی خواتا با خود کی ناستا خود جبر جبا چوانو اگا عبرانی وا عجمی جمع وا او مشرکان وی چی دے محمد تا دا قرآن جبر خواهی نو جبر ورطا سنگ خواهی دا جبر جبر بدل دا اگا عبرانی دا او قرآن کریم عربی مبین دے دنیا پو صحاب و لغا سلاطوین دا دی جبے او باچایان دا دی جبے اگر ہار کری دی چی سوک یو آیات مقابل نشی کولے نسنگ دا نسبت کی زکوائی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ یقیناً من پوئی گرا مشرکان وائی تا انما یعلمه خامخا پوکڑے دی پیغمبر لرا بشرن یو انسان چی جبر دے حالانکہ لسان الذی یلحدون الیہما جبر آغا سڑی چی دوی کگئی یلحدونا دوی کگئی خپل جبر آغا طرف تا عجمیون آغا جباد آغا عجمی دا آغا عبرانی جبوئی او هذا لسان عربی مبین او دا قرآن جبا عربی اخکار دا سونا بدا خبر دا سونا ناکار خبر دا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقینا کسان چی ایمان روڑی پایاتون دا اللہ لا یهدیہم اللہ کی تخونن کئی ولہم عذاب علیم او دید پارا عذاب درناک دے انما یبتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ خامخا دروغ تڑی دروغ سازئی اغا کسان چیمان روڑی پا آیاتون دا اللہ و اولائک هم الکاذبون او دا کسان اندی کامل دروغ جندی من کفر باللہ من بعد ایمانہی سوک چی کافر شپا اللہ بانی پست ایمان روڑلونا بدقسمت انسان دے ایمان خوندی اگیستے دے د ایمان خوبائی لیدلی دا او بیا ایمان پریدی او کپر پسی دوبارہ زی من کفر باللہ من بعد ایمانی سوکو چی کپر کی پا اللہ مانی پس ایمان راولونا ندا غرق دے الا من اکرہا مگر اگا سوکو چی مجبور رکلیشی پا کلمن کپر وانے وقلبہو مطمئن بالایمان اولی مطمئنی پا ایمان بانے ردتا اس ضرر نہ ورکی کپخلد کلمہ کفر ہوئی اس ضرر ہوتا نہ ورکی ولیکن من شرح بالکفر صدرہا لیکن آگا سو کو چکولاو کی کفر وانی سینخ بلا یعنی دا کلمہ کفر ہوئی او پر لڑکی او سیاہ کی زیور کی نپا علیہم غضب من اللہ
پدی بارے غصہ دا اللہ دا اللہ ار طرف دا ولہم عذاب عظیم او دی دا پارا عذاب لوی دے. دا یو رضی روایت اور حدیث کی راضی حضرت عمار رضی اللہ عنہ او داغ بابا جی حضرت یاسر او داغ مور بی بی حضرت سمیہ او حضرت بلال او حضرت صہیب دا کفار اونیول او وی تھڑل او وی وحل زکا چی کفارو با پا مکہ کی آغا مسلمانان معذب کول چی کم با انتہائی غریبانان مریان غندی خلق بہو کمزوری غندی کورنی بوی اگیبانی بے ظلم کا. نو حضرت عمار دمر اوا ہو دمرا او وی تاڑو چی کلمہ دے کفری پیوئے سوکرال یا رسول اللہ عمار کلمہ کفر ہوئے. نبی اکرم فرمائل چی عمار دا سر دا ویختونا دا خپود نکو پوری دا ایمان و دا اسلام نڈک دے پدار عمار را دے جال یا رسول اللہ ما بانی کفارو کلمہ کفر ہوئے کشر لک دے. نبی اکرم مرتو فرمائل اڑے سنگاو ویلمی پا ایمانو او دا آیات نازل شو چی من کفرا باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان. مگر اگر سوک اگر بانے بلا اللہ غضب نہیں چی مجبور اکڑے شی پا کلمہ کفر بانے اوڑی مطمئن پا ایمان. نبی کریم مرتویل چی عمار کا کفار بیا واپس شو نو تم ورطا واپس شا کہ کفار در بانی بیا چرتا را گیر کری او کلمہ کفر بھائی والا نزان پہ وجہ نما مومن دیر قیمتی دے مومن وجود دنیا کے دیر قیمتی دے ہوا ہے کلمہ کفر خو خلق والا زیم ورکا وزان خلاص کر. لدپلار حضرت عمار حضرت یاسر رضی اللہ عنہ آگا بانی دا پاس او گرزیدل او دا کلمی روتی او شہید شو. او حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے امام صابوری دا لکلی دا چھ دو اوخان مشرکانو راوستل او دائی پا میدان کے ادھر او پری کی پڑی واچو او دا یو خو پڑے راوڑو دا سمیہ دا یو اخ پہ پہ اترلا او دا بل اوخا پڑے راوڑو او دا بل اخ پہ پہ اترلا او دا اوخان بدا سے روانی گی او دا پا مینزبانی دوزی کی گی دا سے. ابو جہل لعین او دا پشان دا نور لعینان دا ټول ولار دی تماشا کئی. او حضرت سمیہ توائی چھ اوسم تا دا ایمان نلا سنزی او دی سڑی دا مرگرتیانا راولی نمونگا اوسم تا پریدی آورتاوی چھ نا دانکی مرگ سشیدی مومن دا پارا مرگ خو تحفرہ الموت تحفت المؤمن دا بحدیث کرا گلی. مومن دا مرگ نا نیریگی دا مومن خو جوندم گٹا دا او دا مومن خو مرگم گٹا دا. دا مومن خو چی جوندے دے پو دنیا کی نو لگیا دے گٹی کئی زان لا او چی ملکی گی اللہ تعالیٰ تا روان دے خپل خودے تا چی دنیا کی نو چاہ دے اکا چاہتا آخرت کے روان دے دا سا پروالا. خوب دیبانیم دا لعین دا فرعون هذه الامہ دا دی امت فرعون ابو جہل ملعون آغا پا حربہ باندی پری شرمگاہ کی والا و شہید اکرا مخانو تے پری نخولا. دا سستا و سخیال لے چی دا اسلام دا سی پا ٹھوکو را گلے ہو
دا په غپ شپ راغلی و دې لپاره خلکو داسې قربانۍ ورکړې. د دې وجې نه دا یو سوالیه جمله ده چې اول شهید په سړو کې او اول زنانا په زنانو مسلمانانو کې څوک دي؟ نو جواب بدای چې یاسر رضی الله تعالی عنه لومبنی مسلمان دی چې د اسلام نه ځان قربان کړی دی، او لومبی زنانا حضرت سمیه ده چې هغې د اسلام نه ځان زار کړی دی او ځان یې قربان کړی دی او جام شهادت یې نوش کړی دی. خو کفر ته سلامي شوي نه دي. مونږ باندې سړی دباو کړي چې سود دلن درکوو، مونږ به ورسره راته وایي هغه به منو. که دا اسلام وایي دا هم درته پرېږدو، خو سود راله راکړه. دا داسې ایماندارو خلکو ایمانداری کړې ده، نو اسلام دنیا کې راغلی دی او اسلام دنیا کې رایج شوی دی. او زمونږ غوندې بېکار او پرېوتو خلکو ته اسلام پاتې شو، زمونږ غوندې بېکارو ته اسلام پاتې شو. په اسلام خلک لوبې کوي، په مسلمانانو په دنیا کې خلک لوبې کوي، خلک ظلمونه کوي، خلک بې انصافۍ کوي. دقه وجه وه چې فتح مکه وشوه او دغه مظلومانو به دعاګانې کولې، الله دعا قبوله کړه. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لاس کې اقتدار راغی او چې کله هغه د مکې نه مدینې منورې ته ځي، نو عطاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه داس یو مرګرې په دغه باندې گورنر کو چې د هر ظالم نه د مظلوم بدل واخیست، د هر مظلوم دادرسی وکړه، د هر ظالم لاس یې ونیو او داسې انصاف او عدل مکې والا ولید چې د هغې په خوب کې هم چېرته نه ولیدلی. نو ځکه وایي ذالک بانهم استحبوا الحیات الدنیا، دا په سبب د دې چې دوی غوره کړی دی ژوند د دنیا لره علی الاخرة په آخرت باندې، وان الله لا یهدی القوم الکافرین، او یقینا الله خونه نه کوي قوم کافر ته. اولئک الذی طبع الله علی قلوبهما، دا کسانی چې مهر والی الله د دوی په زړونو باندې، وسمعهم، او دوی په غوږونو باندې، وابصارهم، او دوی په سترګو باندې، واولئک هم الغافلون، او دا کسانو دوی کامل غافلان دي. لا جرم خامخا انهم یقینا دا مشرکان فی الآخرة هم الخاسرون، ایو دوی په آخرت کې هم دوی تاوانیان. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ثم ان ربک پستاغینا یقینا پروردگار ستا للذین هاجروا دا کسان د پاره چې هجرت کړي دي من بعد ما فتنوا پستاغینا چې دوی معذب شو په مکه معظمه کې د امن په خار کې منگت امن نو. دا سمیہ او یاسر چې شهیدان شو او په عمار باندې کلمه کفر دا د امن په خار کې وشو. هند هغه وخت ظلم شروع دی مسلمانانو سره چې په دې لعنتی جمهوریت کې زمونږ ځای نشته. که کافر په خپله طریقه عمل کوي او بربند ګرځي نو هغه ته اجازت دی، او که مومن جامې اغوندي د خپل شریعت مطابق او مومنه ښځه سر پټوي نو نیشي پټولی. دا اوس بعضې ملکونو په خپل ملکونو کې کفارو ملکونو په پرده باندې پابندي ولګوله. دا یو خبره نه ده چې مونږه انتهایی مسلمانان د اسلام نه ناخبره شوي وو، د قرآن نه ناخبره شوي وو. مونږه صرف د دنیا زندگی خپله کړې ده څنګه چې کفارو خپله کړې ده، او چې کوم د مؤمن د ژوند مقصد و زمونږه اوس زده نه که مونږه خو قرآن نه زده کېږي، قرآن له سوخواله نه راځي. ځکه وایي ثم جاءهم من بعد ذلك من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، بیا دوی جهاد کوي په لار د الله کې، وصبروا، صبر کوي په تکلیفونو او اذیتونو باندې،
ان ربک من بعدها لغفور رحیم، لیکن رب ستا رستو دینا بخون کے مہربان دے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، اگر ورځم یاد ساته چې رابشي هر یو نفس جګړه به کوي د خپل ځان دپاره. هر سړي سره به د خپل غمي چې خدای ما بچ کی، خدای ما بچ کی. پیغمبران علیهم السلام به وایي اللهم سلم سلم، خدای ما بچ کی، ما بچ کی، چا سمې کار نشته. مونږ په دې تمه وي چې ما نیولې لمن ستا ده، مونږ په دې تمه پراته یو. څوک یې ماره پلاني لمن نیولې او څوک یې ماره پلاني لمن نیولې ده. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر یو تن چې راځي، هر یو تن، هغه پیغمبران علیهم السلام ولی نه تجادل عن نفسها، د ځان نه به جنګېږي، د ځان دپاره به جنګېږي، د دې خبرې کوشش به کوي چې زه خلاص شو. وتوفا کل نفس ما عملت، پورا پورا باور کړی شي هر یو نفس هغه چې څه عمل کړی دی. وهم لا یظلمون، په دې به زیاتې نه کېږي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا، بیانی اللہ یو مثال دی یو کلی، نامکہ معظمہ دا. بیانی اللہ مثال دی یو کلی کانت آمنتن، چو دا کلے یعنی اہل کلی پا امن باندے، مطمئنتن دیر پا اطمینان باندے زندگی تیرولا. یأتیہا رزقها رغدن، راتب دی کلی تا روزی دے پراخا، من کل مکان دا ہر طرفنا. فکفرت بانعم اللہ، نو کفر کو دے کلی والا پا نعمت دا اللہ باندے. لوی نعمت دا اللہ محمد مصطفیٰ را گئے، لوی نعمت قرآن را گئے، روی نعمت شریعت اسلامی را گئے. راگی بانی انکارو نچوے کا فازاقہ اللہ لباس الجوع، او پس اسکا اللہ دی کلیتا جامع دو لگے، والخوف او جامع دو یرے، بما کانو یسنعون، پس او داگی چی دوی سکولو. اللہ رب العزت پیدا سی یری او ترہ خراوستی او دا سی روزی پی اللہ قات کرا. وکالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرے اکڑے. اللہ قریشیانو باندے آغا حالت راولی کم چی یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی قحط راگلے وکالا، نو آغا قات اللہ پا قریش راوست. نو اڈو کی اخوڑ، لڈو کی بیگ شول او آغا بے سکلی آگا دادا ویختی اخوڑ، مرداری اخوڑی او دا سترگیشتی شوی زمکی او دا اسمان امنس کے ورطا تور گرد کارا کیدا. ابو سفیان را گئے و نبی علیہ السلام توائی چه تو خور سیل رحمه دیر خبری که اخپل ولی پالی او دا طول قریش ستا قرون دی او دا ستا اخپلوان دی. اللہ تا سوالو که چه دا حال بدل کی گئی، ان با خبر مومن حالت بدل شو بیانی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً راگلے او دیتا یو رسول امددید کورنینا، فکذبوه نسبت دروغ ورتوکو، فاخذهم العذاب وسنو دیل عذاب اللہ وهم ظالمون، او حال دارے چی دوی ظلم کون کیو. فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، وصفری داگے باز داگنا چی درکڑی تاستا اللہ حلال او طیبا. حلال دیتا ہوئی چی اللہ داگی اجازت ورکڑی چی خورا، او طیب دیتا ہوئی چی اغا مزیدار او خوشگوار او لذیذی. واشکروا نعمت اللہ، یاد کئی نعمت دا اللہ پزانونو، ان کنتم ایاہ تعبدون، کئی تاسو خالص اللہ لا بندگی کون کی. انما حرم علیکم المیتتا، خامخا حرم کردی دا اللہ پتاسبانی مردارا، دا دربانی خدا حرام کردی دا مامخ کی ویلی دی. والدما وینا روانا، ولحم الخنزیر وغوخا دا خنزیر، خنزیر بی جمیع اجزائی حرام دی. وما احل لغیر اللہ بھی، او آغا مذبوحی چی آواز پور دکڑیشی پا غیر غیر اللہ، دار پیر بابا پنون بانی، دار کاکا سے پنون بانی، دار لویزوان پنون بانی، دا حرامی دی. دا نظر منون کے مرتد دے شامی وائی، او زبیحت مرتد دے، او دا علالے دا مرتد دا، مرتد علالہ حرام دا بنخلو.
فمن استر غیر باغن سوک چې مجبور شو دی محرماتو ته غیر باغن نه زیاته کون کې په خوراک کې ولا عدن او نه زیاته کون کې په خپل مرګري باندې په خپل هم ډېر نه خوري دومره خوري چې رمق وي او روح پرې رابط شي او بل مرګري هم داسې په ډاډه دغه سنګل نه وي چې خوښه زمانه کېږي. فإن الله غفور رحیم یو ترجمه دا هم ده چې ما وکړه. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا مو آئی تاسو آگی تا چې بیانی جبستاسو دروغ لرا اسدی هذا حلال و هذا حرام دا با دی مشرکان رزانا تقسیمون پسارو کی کڑی پا پسلون کی کڑی دا حلال دے و دا حرام دا بحیرہ دا صاحبہ دا حرام دے یا وسیلہ دا لتبتروا علی اللہ الکذب دیر پارساز گئی پا اللہ درو ان الذین یبترون علی اللہ الکذب یقینا کسان چې تړي په الله دروغ لا یفلحون کامیابی نشي حاصلولی متاع قلیل دکا پیدا د ژوند د دنیا لږه غوندې ده ولهم عذاب علیم دې دپاره به عذاب درناک دی. وعلى الذین هادو کسانو باندې چې یهودیان دي هادو یعنی هغه کسان چې یهودیان دي حرمنا ما قصصنا علیک من قبلو حرام کړي مونږ په دې باندې هغه چې مونږ بیان کړي په تا باندې مخکې دینا سورہ انعام کې الله بیان کړي سورہ انعام وما ظلمناهم مونږ زیاته نه کړو پر يهود باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی خالص په خپل ځانون باندې زیاته کوونکی. ثم ان ربك للذين عملوا السوء پس دا دینا یقینا رب ستا چې دی دا کسانو لپاره چې کوي عمل بد لرا بجهالت پنا پوهی باندې ثم تابوا بیا توبه باسی غوګونه نیسي من بعد ذلك پسری ګنانا واصلحوا درست کوي هغه چې سي پاسید کړي دي. ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب ستا رستو ردینا دی بخون کې مهربان د توبې نه رستو. ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا یقینا او ابراهیم علیہ السلام کان امتا یو انسانو الله ورته غون امتو یو دکی اللہ تعالیٰ اگر خصائص او اگر صفات کمال رجم کری چی اپا یو امت کی لقدری نو کان ابراہیم امتا او یو ابراہیم یو مستقل امت قانتا للہ تابدار دا اللہ مطیع دا اللہ او حنیفا یکسو یکجہت انسان ولم یکون من المشرکین او نو دے دا مشرکانونا پټ غوندې خبره ده. په کومو خلکو قریشو وایئ چې موږ په ملت ابراهیم یو یهودو تاسو په کومه خوله وایئ چې موږ په ملت ابراهیم یو فرنګیانو تاسو په کومه خوله وایئ چې موږ په ملت ابراهیم یو ابراهیم خو په ملت توحید او تاسو خو مشرکان یئ. شاکرا لانعمه قدردانو د نعمتونو د خپل خدای اجتباه غوره کړی و الله د لرا وهداه خونه ورته کړی وه الى صراط مستقیم لارې حسنا ورکړی و دته موږ په دنیا کې ښه حالت وانه فی الاخرة او یقینا د ابراهیم په آخرت کې لمن الصالحین عباد نیکانونا. ثم اوحینا الیک بیا وحی کړی و موږ ته بیا وحی کړی موږ ته پیغمبره د دې خبرې چې ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا تابع شاد طریقې د ابراهیم علیہ السلام چې یکسو یک جهات او وما كان من المشرکین نو د مشرکانونا. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه خامخا ګرځول شوی وا عزت د هفتې پای کسانو باندې چې مختلف شوي وو په دې کې الله پر جمعې ورځ باندې مقرر کړه چې په دې ورځ باندې به چوټي کوئ او عبارت ته به ځان وزګاروئ. دوی نه منګه خالی ورځ باندې به زمونږ خوښه دوی خالی شو نو انګریزانو ورپسې شوګل دا اتوار زمونږ شو پوهېږې پرې باندې اوس مونږ مؤمنانو خپله جمعه مو دوی ته پرېښوده مونږ دا زمونږ کارونه خرابېږي زمونږ دا دنیا په بل طرف واړوله. ګوره په پاکستان څونه قرضونه ټول ګوره مونږ خلاص کړو د سودونو نه پاکستان خلاص کړو. دا د دې کفارو سره د موافقې دپاره چې زمونږ تجارتونو کې به بیا فرق راځي نو موږ تاواني کېږو نو تا خو څه توره ونه کړله ته کال په کال باندې لاندې په ځمکه کې نه نوځي او د دې لپاره د جمعې چوټي تا بدلوله
چرته بعضې کله تېرو ته وي د جمعې چوټي چې تا کړې وه نو بیا یو بل ځوان راغی هغه د جمعې هغه چوټي چې کوم دی هغه ختمه کړه دا او دلته دا ویل په دې شپه خلک ډمې ګډوي نو د جمعې په شپه باندې ډمې ګډول هم ډمې ګډول دي او د خالي په شپه باندې هم ډمې ګډول ډمې ګډ یو شان ګناه ده دا تا ته چا ویلي دي چې ته دا بانې سازې او ډمې بندې که که نه تر څه حکومت چې ته ډمه نشي بندولی انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه یقینا رب ستا فیصله به وکړي په منځ دوی کې په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون پای کې چې دوی پای کې اختلاف کوونکي ادعو الى سبيل ربك رب الخلق لارې د خپل رب ته بالحکمت په پورا حکمت سره دا الله دین طرف ته چې دعوت ورکوي نو په ډېر حکمت سره به یې ورکوي والموعظة الحسنه او په ښه وعظ سره داسې خبرې خلکو ته وکړه چې د خلکو زړونه نرم شي او دین طرف ته را متوجه شي دا دا مو وایه چې غرق یې غرق بس سیلاب وړي یې هسې هم خدای نه بخي او چې نه بخي نو چې نور هم څه وکړو بیا دا د ناپویه واعظ کار دی دا په قرآن د ناپویه عالم کار دی چې هغه په دې کې غلظت کوي په خبرو کې غلظت کوي کلکوالی کوي او سختی کوي په خلکو باندې او خلک مایوسه کوي مایوسۍ به نه خوروي وجادلهم بالتي هي احسن او دغه را جدال کوا مناظره کوا دي سره په هغه طریقه چې ډېره ښایي که برس که مجادله او مباحثې ته خبره ووته نو هغه هم په هغه طریقه وکړه چې ډېره بهتره وي چا باندې حملې مه کوه ذاتي حملې مه کوه بیا ستا خبره نه اوري حق در سره نه مني ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله یقینا رب ستا ښه واقف دی په هغه چا چې ګمراهي د لارې د الله نه و اعلم بالمهتدین او دا الله واقف دی په لار موندونکو باندې و ان عاقبتما که تاسو سزا ورکوي کفارو لرا نو فعاقبو پس سزا ورکوي بمثل ما عوقبتم به په مثل دای باندې چې تاسو ته چې کوم دی عذاب درکړی شوی دی ولئن صبرتم او که تاسو صبر کوئ لهو خیر للصابرین نو دا صبر ډېر ښه دی د پاره ثابت صبر کوونکو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او ګڼ صحابه کرام چې په احد کې شهیدان شو نو کفارو او خاص کر هندي د حضرت حمزه سینه اوشلوله او دا په وحشي باندې دا کار وکړو وجلم په وحشي اخو اسد الله و اسد رسوله زمری ته چرته څوک مخکې دا غل وحشي ورته ګټې شاته پټ شوی او دا خو حبشي نو دا په خپل هغه نیزه باندې اوس هم هغې اشتل کوي که تاسو خیال کړی زنانه ودرې او دې ځای کې یو دغه کړی او هغه دغه داسې اوري او پای کې دننه تېروي هغه نیزه ورسره وه چا په لاس باندې به اشتله او کمر ته ورته پټ شوی او په احد کې او چې دی یو کافر پسې منډې والي نو بس ور پرېښودله په سپغوس باندې نو د سپغوس کې لاړه شاته ووته او دی پرېوته نو هنده وله راورسېده په بدر کې د یو زوی بلال په نوم باندې دا حضرت حمزه د لاس نه مړ د دې داړه ورته رسې پړسېدلی و او دې دغه ته خبره هم کړې وه او دغه رنګې بلم نورو کفارو وحشي ته څه اپر کړی و چې تا به موږ داسې کوو تا به موږ خلاص کوو دا چل به وکړو دا چل به وکړو بهرحال حضرت حمزه سینه شلېدلې وه او د هغه دا اندامونه د هغه یې رایستلي وو چکونه یې پې لګولي کله چې نبي علیه السلام راغی ودرېده او د خپل تره دا سینې ولیدله چې پار شوې داسې شلېدلې پار شوې ده
او د هغې نه پوزه کټ شوې ده، غوږونه ترې کټ شوي دي. او دا یوازې هغې نه، دا څونه زمونږ شهیدان چې د ټولو نه پوزې کټ شوي وي غوږونه. او ما داسې پورې سیرت کې لیدلي دي چې هندي د هغې نه هار ساس کړی و او غاړې ته یې اچولی و، او د حمزه په لاش ولاړه وه، په لاش. نبی علیہ السلام چې ولیده د زبیر ابن عوام مور صفیه چې نبی علیہ السلام ترور د پلار خورې ده، هغه را روانه ده. نبی علیہ السلام حمزه ته وویلې، دغه ته وویلې دی زبیر ته ورشه مور دې مه راپرېږده، که دا رور په دې حالت کې ویني څه چل به پرې وشي. نو هغه راغی چې رسول الله صلی تاسو مه راغی. هغه ویل ما ولې منع کوئ، ما ولې منع کوئ، ما ته پته ده زما د رور څه شوي دي، هغه ما ته ویلي شوي دي. زما د رور سینه شلېدلې ده، زما د رور پوزه کټ شوې ده، غوږونه ترې کټ شوي. نبی علیہ السلام چې ولیده ډېر زیات خفه شو او ویې ویلې زما په خدای قسمي چې د اویاو کفارو سره به دا لوبه کو، د اویاو کفارو سره به قرآن نازل شو. وإن عاقبتم که تاسو عذاب ورکوئ کفارو ته بدلت علیه نو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، پس عقاب او عذاب ورکوئ په مثل د هغې چې تاسو یې درکړی دی. نو که تاسو مصلح کوئ نو دله جایز ده، اگر چې دا رسوبې بنده شوې ده. ولئن صبرتم، خو که تاسو صبر کوئ چې پوزه د کافر نه کټ کې وجنې قدر ساتي وباسه چې د اسلام لار ته اوزګاره شي، نو لهو خیر للصابرین، دا ډېره غوره ده د صبرناکو خلکو لپاره. واصبر، صبر کوا، وما صبرک الا بالله، نه دی صبر ستا مګر په الله دی. ولا تحزن علیهم، غمجن کېږه په دوی باندې. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، او مه کېږه په تنګۍ کې د هغې نه چې دوی کوم چلونه کوي. ان الله مع الذین اتقوا، یقینا الله د هغه چا سره دی چې هغه متقیان او پرهیزګاري. والذین هم محسنون، او الله دا چا سره دی چې هغه نیک عملونه کوونکي.